نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، نن در سره ډېره بهترینه ویډیو شیر کوم او هغه دا ده چې دا خنزیر ولې حرام دی. اول نمبر خبر خدا ده چې شریعت حرام کړی دی چې حرام دی، خو کله کله انسان سوچ کوي د عقل په لحاظ سره چې دی کې به صحیح حکمت دی څه وجه به وي. نو علماو د دې وجه هم لیکلي ده چې یوه وجه خدا ده چې دا خنزیر د ټول نه دله او د اوس زناور چې کوم دی په زناورو کې هغه خنزیر دی. د دې وجې نه چې دا د اوس زناور شو، اوس د دې د اوس زناور چې کوم دی څو غوښه او خوراک کوي نو دا په انسان باندې هغه شان اثر به وي، نو ګوی په دې انسان کې به چې کوم دی د اوسوالی به چې کوم دی راځي. دغه رنګې علما فرمایي چې خاص کر د خنزیر غوښه په دې سره په خوړلو کې په انسان کې حیا بالکل کمیږي. نو مسلمان نه خو حیا پکار ده، نو چې حیا تی لاړه اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، چې کله د حیا لاړه بیا چې څه کې هغه کوه ستا خوښه ده. نو بهرحال حیا چې کوم دی یو حدیث مبارک راځي الحیاء شعبة من الایمان، حیا د ایمان یو حصه ده. نو چې کله د انسان حیا لاړه نو ګوی چې دا انسان چې کوم دی په دې کې ډېر کمی راغی. نو دغه رنګې په انسان کې دې د وجې نه حیا هم کمیږي. او بله وجه دا خنزیر چې کوم دی دا ګندګۍ طرف ته ډېر چې کوم دی ډېر زیات مایلې وي، ګندګي چې کوم دی خوري. خاص کر علما لیکي د انسان چې کوم دی ګندګي او د انسان چې کوم هغه بولو برز دی تا چې کوم دی دا خوري. اوس تاسو چې کوم دی په خپل فیصله وکړئ چې داسې یو پلید زناور چې هغه د اوس دی بې غیرته دی او دغه رنګ چې کوم دی هغه ګندګي خوري، دغه اثر په انسان کې بیا هم راځي، ستا په روح باندې په تا باندې هم دغه اثر کېږي، نو انسان کې هم دغه صفات راځي. نو په دغه لحاظ سره شریعت کې چې کوم دی د خنزیر د خوراک نه منع راغلي ده. نو دا یو مختصره ویډیو وه مال چې تاسو چې کوم دی د دې معلوماتو دا ویډیو ستاسو سره شیر کړم. الله رب العزت مونږ د خنزیر او د غلط قسم چې کوم دی خوراکونه وساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.